حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو یتیم ماشوم څوک په جړا کړي، الله جل جلاله فرشتو ته فرمایي چې زما فرشتو دغه ماشوم چا په جړا کا، د کوم ماشوم پلار چې ما په ځمکه کې پټ کړی ده. هر کله چې الله جل جلاله سره د علم دا تپوس وکړي فرشتو نه، فرشتي عرض کوي یا رب العالمین مونږ ته علم نشته ده. الله جل جلاله فرمایي چې کوم کس دغه یتیم ماشوم دا جړا په خندا بدله کړله او دا یې خوشحاله که، نو ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ په دې خبره چې په ورځ د قیامت په دغه کس زه خوشحالوم، خامخا به ده ته زه خوشحالي ورکوم. همدارنګې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تورسرې کومې تورسرې خاوند چې وفات شي او دې ته یتیمان بچی پاتې شي او دا د دغو یتیمانو بچو پرورش دپاره د دوی تربیت دپاره بل نکاح ونه کړي او دا خپل محنت دا خپل زندگی د دوی په خوشحالۍ کې صرف کړي، تر دې پورې د خپلو یتیمانو بچو پرورش کوي، تربیت کوي چې هغوی نکاح وشي یا وفات شي. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت په جنت کې ما سره دا زنانه داسې وي دومره به راته نږدې وي لکه څنګه چې دا دوه ګوتې خپل منځ کې سره نږدې دي.